ځکه چې دا هغه انډیا کرکټ ټیم دی ملګرو چې د ایشیا کپ میزباني پاکستان ته میلاو شوې ده او هغوی دې ته تیار نه دي چېرې پاکستان دې په ترقۍ باندې لاړ شي یا په پاکستان کې دې ایشیا کپ وشي. څومره چې هم د کرکټ شوقیان دي نو هغې ټول تیرا مخې ته شي. ځکه ملګرو چې نن دوه خوشحالۍ دي. یوه خوشحالي څه ده ملګرو، آسټرالیا ولګېده اپنے گھر کے شیر انډیا والے، هغوی له یو ډېر بدترین شکست ورکو. بله څه ملګرو، بله د ایشیا کپ حوالې سره الحمدلله اخر کې انډیا په کرښه باندې سر کېښودو او د پاکستان شرط یې قبول کو. دغه دوه خوشحالۍ در سره په دې ویډیو کې شریکوم، خو په دې یو خبر باندې زه د زړه نه خوشحاله یم که په دې څوک خفه کېږي او که خوشحالیږي. آسټرالیا چې انډیا ته کم شکست ورکو نو زما دا زړه پې ډېر زیات خوشحاله دی، ځکه چې دا هغه انډیا والا دي ملګرو چې پاکستان یې څومره پازاب کو په څه باندې د ایشیا کپ حوالې سره میزباني پاکستان ته میلاو شوې وه او دوی چې کوم سر او خپې کول نو الله جل شانه دوی هر ځای کې بې عزته کوي، ځکه چې د پاکستان د بدنامۍ کوشش کوي. هغې شرط ته هم غاړه کېښوده. ماهرینو دا خبره کوله چې کله د آی پی ایل دا خوشحالي ختمه شي نو دوی به په خپله باندې بیا شرط ته غاړه ږدي، ځکه چې دوی په دې وخت کې د آی پی ایل په خوشحالۍ کې دي نو په ځان باندې نه پوهېږي. نو آی پی ایل ختم شو او دلته کې آسټرالیا ولګېده، بدترین شکست یې ورله هم ورکو. نو نن ملګرو تاسو کتلی شئ چې پاکستان ته هغه خوشحالي میلاو شوه کم شرط چې پاکستان ایښودی و. راځو اولنۍ خوشخبرۍ طرف ته دې سیټ کې تاسو ته ښکاري چې کوم ټیسټ میچ و د چیمپینشپ دپاره چې یو ټیم به چیمپین جوړیږي، نمبر 1 ټیم به جوړیږي، یا آسټرالیا یا انډیا. نو آسټرالیا ولګېده او انډیا له بدترین شکست په خپل ګراؤنډ باندې ورکو. دې سیټ کې تاسو کتلی شئ اولنی بیټینګ آسټرالیا کړی 469 رنز یې کړي، په جواب کې بیا د انډیا ټیم په 296 رنز باندې ټول آؤٹ شو. شبمین ګل چې کوم دی تاسو کتلی شئ چې په خپلو پیچونو باندې یو ازمری، خو د آسټرالیا په پیچونو باندې دغه چې کوم پاور هیټران دي نو هغوی مکمل زیرو شو. په 296 رن باندې د انډیا غوند ټیم آؤٹ شو. بیا چې کله آسټرالیا والا راووتل 270 رنز یې وکړه په 8 وکټو باندې او ډکلیر یې واغستو او انډیا له د ګټې دپاره 444 رن ټارګټ انډیا له ورکو. واپسې کې ملګرو تاسو کتلی شئ چې انډیا والا څو رنز وکړه 234 او ټول آؤٹ شو. ویرات کوهلي سره وکټ راټینګ کړی و لږ ټایمه پورې، خو چې کله نوی بال راغی نو د هغې سره حالات بیا بدلو. په 209 رن باندې آسټرالیا انډیا له شکست ورکو. نو چیمپینشپ چې کومه ټرافي وه نو هغې په خپله نامه باندې کړه او د دنیا نمبر 1 ټیم جوړ شو. اوس راځو ملګرو د ایشیا کپ حوالې سره چې کومه خوشخبري ده، د انډیا والا د پاکستان چې کوم شرط و نو هغې قبول کو. کوم شرط و؟ پاکستان ورته اخیری دغه شرط ایښی و چیرې په څلور چې کوم میچونه دي هغه به په پاکستان کې وي او باقي به موږ په بهر ملک کې وکړو. دغه سریلنکا او افغانستان او چې کوم بنګلادیش ټیم دی نو د دوی سره هم د انډیا والا ډېرې غټې رابطې وي، چیرې پاکستان ته تاسو مه ځئ یا داسې یا هغسې. نو دې ته یې غاړه کېښوده. نن په دې باندې په میډیا باندې ډېر باس روان و چې انډیا والا دغه شرط ته غاړه کېښوده، څلور میچونه به په پاکستان کې وي او باقي چې کوم میچونه دي هغه به په سریلنکا کې وي. د نجم سټي به د 20 تاریخه پورې چې کومه چیرمني ده هغه به په 20 تاریخ باندې د هغه مدت ختمیږي. نو دلته آصف علي زرداري دغه یو عهد کړی دی چې په 20 تاریخ باندې به کېږي او بیا به د پیپل پارټۍ چې کوم خوښ کس وي نو هغه به راځي. هغه څوک دی؟ هغه زکا اشرف دی. نو آیا تاسو په زکا اشرف باندې خوشحاله یې که د نجم سټي چې کومه چیرمني ده په هغې خوشحاله یې، یا دا دواړه نه دي په کار؟ او د کرکټ دپاره څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویډیوګانو کې ویلي چې کرکټ کې کم از کم سیاست نه دی ټچ کول پکار. چې کوم کس په کرکټ باندې پوهېږي نو چیرمین هم هغه کس پکار دی. نو ستاسو رایې څه ده هغه را سره په کمنټس کې شریک کړئ او ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ، ځکه چې دواړه ډېر د خوشحالۍ خبرونه دي. اولنی خبر خو زما ډېر زیات خوښ شو او ډېر ښه راباندې ولګېدو، ځکه چې دا هغه انډیا کرکټ ټیم دی ملګرو چې د ایشیا کپ میزباني پاکستان ته میلاو شوې ده او هغوی دې ته تیار نه دي چېرې پاکستان دې په ترقۍ باندې لاړ شي یا په پاکستان کې دې ایشیا کپ وشي. نو د دوی چې څومره هم بېعزتي کېږي، دښمن چې د څومره هم ټیټ سترګې نو ته پرې خوشحالېږه. نو دغه چې کومه خوشخبري ده دا خو زما ډېره زیاته خوښه شوه. که په تاسو باندې ښه لګېدلي نو ما ته به د ویډیو نه اندازه لګي چې تاسو ویډیو شیر کوئ او که نه. کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو اواز، پاکستان زنده آباد، پاکستاني کرکټ ټیم زنده آباد. تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي. الله پامان.